بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مابین کې اختلافات دا دریم قسط دی. په دغه سلسله کې نن یو تپوس خپل رور محترم حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی نه کو. مفتی سے شیعاګان دا اعتراض هم کوي خپل په مجالسو کې چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه بیت المال خپل حکومت د مضبوطیا لپاره استعمال کړو، یعنی بیت المال ذاتی طور پر استعمال کړو. آیا دا واقعا حقیقت باندې څومره ده؟ د دې باره کې لږ ته تفصیلي وضاحت موږ له پکار دی. د دې باره کې مختصر روشنايي واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی او اهل سنت والجماعت په نسبت باندې صحابه کرامو باندې بدګماني کول دا جایز نه دي، ځکه صحابه کرام بارک قرآن فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د تمام صحابه کرامو ناراضي دي. بلکې ټولو صحابه کرامو سره قرآن کریم کې الله د جنت وعده کړی دا، کلن وعد الله الحسنى. صحابه کرام دا ټول جنتیان دي. باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بیت المال معاملات هغه اجتهادي فیصلې دي او اجتهاد هغه کې که خطا وي نو هغه اجر ملاویږي، په دې باندې ګناه نشته. عقیده طحاویہ امام طحاوی رحمه الله فرمای نذکر محاسنهم ونسقط مما شجر بینهم. صحابه کرام هغه بمنګه خسته ګمان ساتو، اختلافات چې کوم دا غي فاغی باندې بمنګه خاموشی اختیارو، لہذا دا اعتراض هم صحیح نه دی. بلکې اهل سنت والجماعت په نسبت باندې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا خبرې سیاسی استحکام او د امت وحدت د پاره وي، ذاتی مفاد د پاره هغه دا خبرې نه دي کړي یا خپل ذاتی فائدې د پاره. الله دې په دې دا خبر د عمل توفیق نصیب